اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، زما نامه محمد خالق ساګر ده. زه د کالج کالنۍ سوات اوسیدونکی یم او د سوات مقامي صحافي یم. د 2-3 اخباراتو سره کار کوم او دا زما سره ناست دی احسان الله. دا زما خوری دی، د ګلکدي اوسیدونکی دی او نن سبا تاسو به لیدلي چې د باره کې ډېر خبر چلیږي. نو زه تاسو ته غواړم چې زه تاسو ته د هغې تفصیل درکم او خدای به حاضر او ناظر په سر ګڼم چې څه ویم رښتیا به ویم. قصه داسې ده، کتونکو پښتنو پاکستانیانو چې 2 میاشتې مخکې په ده پسې اطلاع راغله د سیدو شریف تاڼې نه سورابي سیچو هغه په ترو باندې راوختی شو چې احسان راشه په تا باندې شکایت دی. نو موږ لاړو، د هغو سره یو خبره وکړه سوراب سیچو صاحب سره. هغه موږ پوه کړو چې دا زموږ خوری دی او دی داسې غلط کار نشي کولی او که داسې څه کړي وي ماشوم دی تاسو ته ښکاري نو دی به موږ پوه کړو. خو چې موږ راتلو نو موږ ته د سیچو صاحب او د دې سره کم پولیس چې وو هغو راته وویل چې دې هلک کې سیچل نشته، دلته منشیات پروش دی، دی د هغه سره ګرځېدلی دی چې ته ناست پاست دی ورسره. نو د ده نوم پکې راغلی، ده ته ووایه چې دغه هلک سره نه ګرځي. دی موږ په کار کو او هلته یې دغه کو. څو ورځې پس بیا دغه سورابي سیچو صاحب لاړو سره د پولیسو او د دو په کور یې چاپه ولګوله. نو زه لاړم په موقع باندې او د هغه سیچو صاحب یو ډېر شریف انسان و او په خبره پوهېدو. نو موږ سره خبره وکړه چې سیچو صاحب ته راغلی ستا سره ورنډ نشتی، خو خیر تا له موږه چې ته څه وې تا له موږ تاله شوي کوم ځای غواړې چې زما دا ځای دی دې ځای کې ما ته اطلاع شوې ده. لا اولني دغه کې دوی وایي چې د چرسو والا سره ګرځي، بیا وایي چې لکه دلته شراب دله سره په ډرامونو کې پراته دي د دې احسان الله سره. ما یې راځئ سیچو صاحب ما دننه کو هر څه یې چیک کړلي. سیچو صاحب بالکل مطمئن لاړو، وی بالکل وی څه نشته او موږ ته غلط انفارمیشن میلاو شوی. خو ما یې نه سیچو صاحب نه، ما یې ماله په دې خبرو جواب راکړی تا ته چې غلط انفارمیشن درکړی ما ته به کس ښی. هغه اکبر علي اکبر حیات ډي سي پي صاحب راوغوښتو. اکبر حیات ډي سي پي صاحب د مخې ما ته ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله سورابي سیچو صاحب قبلې ته مخ کو چې ما ته غلط انفارمیشن میلاو شوی دی او واقعي چې هغه ته غلط انفارمیشن میلاو شوی و. هغه یو ډېر ایماندار کس و، هغه دا دغه کړی و. هغه وایي چې د ما نه دا غلطي وشوه. موږ وایي زه خبره ختمه. څو ورځې پس دا انور سیچو صاحب را بدل شو د سیدو تاڼې ته. نو هغه ووایي چې دا لک مال راوړی په ده باندې خلک دغه کوي شکایتونه موږ له راځي یا کتې نه راځي پېښور نه. نو چې موږ دا لک پاکو تاسو دا له هغې ځان سره 2 معززین ناولی چې د دې هلک کلیرنس وکړي موږ ته چې دی هلک چې دی دا نه خرڅوي نور مالدار نه دغه اخیستي دي. نو هغه وکړو، کلیرنس هم شو د دې هلک پرون نه بله ورځ و. پرون چې زه بیا بازار کې وم ما ته زما خورزي چې دي مشره لسم جومات کې ده، مور یې کور کې نه وه، 3 ماشومان صرف کور کې وي لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 ماشومان کور کې وي. هغو ماته وي چې ته راورسوه ځان زمونږ کره پولیس راننوتي دي. زما یقین هم نه کېدو ما چې لکه د سوات پولیس خو دا چل نشي کولی، ځکه چې ما ته پته ده چې په سوات پولیسو کې ډېر ایماندار افسران دي، ډېر ایمانداره پولیس دي پکې، ډېر پښتانه پولیس دي پکې. ما دا خو زه نه منم. خو خیر چې زه لاړم ما دروازې ته وکتل 8 پولیس ما په کور کې دننه ولیدل د 3 ماشومانو مخې ته. هغو چغې ویستې. نو ما ورته ویل ما تاسو خو بهر ته وځئ که نه چې خبر وکړو زه رالم څه مسله ده. نو هغو ما ته ما یې ریکارډینګ وکړئ په موبایل باندې. ریکارډینګ هغوی زموږ نه یې موبایل یې اخیستی دي، موږ یې وهلي یو دې پولیسو. یو لیډیز پولیس ورسره وه، څه چې حقیقت یې به ویم زموږ نه یې موبایل یې اخیستی چې ما خپل موبایل راواغستو او ریکارډینګ مې شروع کړو. تاسو ته په دغه ویډیو کې ښکاره شوي مې زه به پکې ښکارم تاسو ته چې ما ریکارډینګ شروع کړو. نو دغلته مهتاب ګل سیچو صاحب چې دی هغه زما لاس ونیو، زما نه موبایل واغستو او زه د دې ځای نه ونیوم د ګریوان نه او د ګاډي پورې زو او د دې احسان الله پلار هغې په ګاډي ته په زبردستۍ وخېجول. موږ به زه تاڼې ته بوځي، زموږ سره به قانوني څه کاروایي موږ به تابعداري ورته موږ د پولیسو احترام کو زموږ سره به وکړي. چې موږ تاڼې ته ورسولو د تاڼې ګیټ یې دننه کړو، د پولیسو د عوام چې دي هغوی وویستل، وی تاسو وځئ عوام یې وویستل او ورونه یې بند کړل
په ما او په عیسی محمد باندې بدترین تشدد وکړو. کم از کم 400-500 ګزارونه په ما لګېدلي د دې ویښتو نه واله د دې سره پورې زما دا ویښته ویستې دي. لا اله الا الله محمد رسول الله زما دا ویښته ویستې دي او دا جامې د هر څه لالول سترګې زما غوږونه دننه خوږ دي. خو ما دا نه دغه کړې، زه د دې دغه نه کومه. زه دا تپوس کومه د ایس پي صاحب نه، ډېر محترم نه، چې ایس پي صاحب د دې احسان خلاف چېرته مخکې راپورټ درج شوی دی په تاڼه کې شتي، یا د دې احسان سره تاسو چېرته تصویر ګډ نیولی مخکې چې دومره چاپي لګي په یو کور باندې، دا خو کاپیر هم نه کوي، داسې خو په کشمیر کې هم نه وي. په کشمیر کې به هم دا چل نه وي چې لکه تاسو د ده خلاف څه اف آی آر یا څه دغه 3 ماشومان دي، 3 ماشومان د ایس پي صاحب وایي چې سرچ شوی وی نو موږ به ډېره کامیابي موندې وه. ایس پي صاحب د دې بې عزتۍ او د تشدد باوجود ته څومره کامیابي غواړي؟ قتل عام غواړي، خلک په قتلول، نو هغه کامیابي وه. سرچ خو زه موجود وم، سرچ شوی دی، څه برآمد شوي نه دي. نو ما عیسی محمد د دې ګریوانو نیولي او بولي یو او څه چې را سره کړي دي هلته را سره کړي دي. ایس پي صاحب ته ماته دا ووایه چې تا د دې احسان خلاف اف آی آر نشته، تا وام ته ویلی که نه چې د احسان خلاف څه اف آی آر شته. زه یم چې دا احسان چې دی دا جن دی، بوت دی چې چرس خرڅ کړي او غیب شي. تاسو د پولیس ذمهواري جوړېږي چې دا احسان دی چې دی چرس خرڅوي په کاره دی نیولی وی. زه د ملګری یم، زه د دې تاڼې والا ملګری یم چې دا احسان یې نیولی وی د ثبوت سره. زه په خپله د چرسو د شرابو د دې هر څه خلاف یم. موږ ویلی ثبوت سره د زنانو بېعزتي کول، په کور کې د زنانو بېعزتي، د زنانو احسان په ایجنسۍ کې کار کوي، دا پولیس دې بس ایجنسۍ ته لاړ شي که نه، دا پولیس دې په لاره کې راونیسي که نه، چرس دې والي، چای خرڅۍ والي لیتې په کور کې د زنانو سره. لکه دا خو ډېر ظلم دی، دا خو د ظلم حد شوی دی. ایس پي صاحب ته خو ډېر ذمهوار سړی جي، ستاسو نه خو زمونږ کم از کم دا تمه نه وه. زه خو په پتا پسې درتلمه سبا، نن زه ثابته ورځ تاسو ته ناست وم، تاسو په آفس کې نه وئ، ډي پي او صاحب تاسو ته درخواست مار کړی دی، زه تاسو ته آفس کې ناست وم، تاسو نه وئ، زه به ستاسو سره میلاو شوی. ما خو تاسو خو ما ډېر ذمهوار یې، تاسو د پولیس اهلکارو د بچ کولو دپاره په موږ ظلم مه کوئ، زمونږ سره زیاتې مه کوئ. موږ ډېر غریبانان او عاجزانان خلک یو، زمونږ سره د عزت نه علاوه هېڅ نشته نورو. زمونږ صرف عزت دی، نور ته ښه پوهېږي چې عزت لاړ شي د انسان نه، نو بیا به موږ څه کوو؟ بیا به څه به کوو؟ دا غر لار به بیا به تاسو د لاسه موږ اختیاروو، څه چل به کوو؟ موږ ته خو څه خو نه وښایي. زه خو به ایس پي صاحب په تا پسې درتلمه، په کاره تا ما ته ویلی وی چې زه دا غلط کار شوی دی، زه دا پولیس اهلکار چې دی او دا کم ایډیشنل ایس ایچ او چې دی زه به دی نه پرېږدم، تاسو به زموږ مرسته کوئ. نو چې تاسو دا دغه کوئ، نو د زنانو نه موبایل یې والی په کور کې څه چلې کړی دی؟ ستاسو سره ورنټ چې و، سرچ ورنټ و، بلکل تاسو وایئ چې و ما نه یې لیدلی، خو و به ستاسو سره مقامي څو کسانو جي، څوک ته سره و نه، ټول خلک تاسو په عوامي چې کوم د علاقې خلک وو هغه دې پولیسو وزغلول چې تاسو ځئ. ما دا هم اوس واورېدل چې یو څو پولیسو د هغو سره په لاس کې بهر څه وم و، د هغو سره بهر په لاس کې څه وم و. نو موږ خو جي د دې غواړو دا خو د چاپۍ د ناکامۍ د وجې نه تاسو چې شرط نه شی سرچ شوی دی، د دې د ناکامۍ د 3-4 ځل د ناکامۍ د وجې نه تاسو موږ رالو او موږ یې بوتلو. زه وایم که دا د انصاف حکومتي او واقعي عمران خان او زمونږ ایم پي اے منی صاحب ته، آی جي پي صاحب ته، وزیر اعلی زمونږ د سوات دی، زه وزیر اعلی ته دا درخواست کوم چې وزیر اعلی دې زمونږ په دې دغه باندې نوټس واخلي، دا زمونږ آرمي چې دا زمونږ ایس آی والا چې دي ښه انکوایري دې وکړي، ښه دغه دې وکړي، موږ ته دې انصاف راکړي، موږ انصاف غواړو. او د دغې ورځې د تاڼې فوټیج سی سی ټي وي فوټیج چې دي هغه دې راوباسي او ځان ته دې په مخه کې او دې قوم ته دې په مخه کې چې زمونږ سره په تاڼه کې کم حال شوی دی، نو هغه به زه یم چې په کشمیر کې انډیا والا په کشمیریانو هم نه یې کړی، لکه په ما او په عیسی محمد باندې چې کم تشدد شوی دی په هغې باره کې دې زمونږ تپوس وکړی شي. زه د هغې هم دغه کوم، زمونږ سره دې زمونږ عوام چې کم دي، زمونږ چې کم مرګتیا کوي، زمونږ چې کم دغه کوي، زه اوس هم یم چې زه د ټولو پولیسو خلاف نه یم، زمونږ ډېر ښه پولیس دي، زمونږ ډېر پښتانه پولیس دي. نو موږ دې هغه دغه کوي، میډیا چې کم خبر شایع کړی دی هغې بلکل صحیح شایع کړی دی، بلکل حقیقت باندې دی، زه د هغو شکرګزار یم.
او نور زه سوال نه غواړم، زه صرف انصاف غواړم د حکومت نه دغه نه چې زموږ سره د انصاف وکړی شي او دا افسران دې زموږ سره انصاف وکړی شي. کده طبقه نه کده طبقې والا خو کم ذاتیات کړي دي هغه شوي دي هغه کړي دي که نور څه کول غواړي په تاڼه کې زه ویشتی نه یم ما ورته ما وویلی که تاسو خو زما سره هر څه وکړل خو نور ما وویلی نو ویشتی نه یم او د اخري خبره دا ده چې زموږ نه بیا راضینامه واغسته په زور باندې راضینامه واغسته که راضینامه نه کوې ما ته تاسو باندې جعلي پایر کومه مقدمې در باندې درج کومه او بدنامومه یو بیا به چاته دغه نه تا زما سره د شو صاحب وی چې زما سره اختیار دی او دا منم چې دغه راغی ډي اس پي صاحب هغه په دې کې ډېر ښه کرداره ده کو موږ یې کېنولو زموږ خبره یې وکړه او کوم دا ویډیو چې وایر شوې ده دا چې هر چا کړې ده نو خبرې کړي دا زموږ سره ظلم شوی دی او دا په کار هم وه په کاره چې زموږ د دې سواد نه او د دې پاکستان نه دغه شان غلط خلک غلط پولیس غلط څوک چې ظلم کوي څوک چې دغه کوي د ایډیشنل ایس ایچ او سره د دغه پولیسو خلاف تیم کاروایی وکړي شي او سی سی ټي وي د خامخا د دې تاڼې راوغوښتی شي. ډېره مننه.